د دې ځینه شاید هلته یوړو باقي په دې ځای کې کسان لګیا ول هغو صرف د زندګۍ د بچ کېدو 2 منټه ټایم و خو چېرې 2 منټه دوی دلته پاتې شو نو دا هر څه بیا په هغو تقریبا 15 شپږ کسان د دې د لاندې شوي وو خو هغه بسم الله الرحمن الرحیم دا په ریپورټ شنګردار دی او د شنګردار چې دا کم تاسو دا فوټیج وکتل دا بیګا د شپې د دې غر چې دی یو ډېر لوی څه چې دا هغه په منځ باندې کریک شوه او یو دم چې دی هغه روډ ته د هغې ډېر لوی کمران چې دی دغه سلایډینګ وشو د دې سره ټریفک هم متاثره شو او د هغې سره سره دلته یو لوی مارکیټ چې په هغې کې نن د واده یو پروګرام او هغې له دوی چې دی روټۍ تیاروله دا راته ووایه چې ستاسو دا دوکان دغه ټایم کې تاسو موجود وئ ډېره مننه سهیل صاحب چې تاسو راغلی بیګا په دې ځای کې مونږ چرګان هم پخ کړي دي غوښې هم پخ کړي تړکې مړکې هم لګولې وې په دې ټیم کې نو سخت سامان یې د دې ځای نه شاید هلته یوړو باقي په دې ځای کې کسان لګیا ول هغو صرف د زندګۍ د بچ کېدو 2 منټه ټایم و خو چېرې 2 منټه دوی دلته پاتې شو نو دا هر څه بیا په هغو تقریبا 15 شپږ کسان د دې د لاندې شوي وو خو هغه د دې ځای نه زما پکې یو کچ راروغم له خپې لګېدلي خو بچ په دغه سره ولاړو باقي چې نور کم سامان مامان دی او دیګونه دی پکې پتیلې دی پکې چرګان دی پکې مالګې مثالې دی پکې د غوړو ټیمان دی پکې دا هر څه چې کوم دی نو په دې ځای کې پراته دي یو طرف ته چې دی خو پوره کریک شوی که نه د هغه سره دا د دې ځای نه والا د هغه سره پورې دا کریک شوی دی بل د دې نسخان چې دی که نه صحیح شوه د دې شاته کور نه را دغه شی دی ولې چې دغه ځای دوی ډټ کړی و که نه د کم عمر نه دا غر دغه شانتې ولاړو ته پوه شوې دا نه راتلو مزید دا راته ووایه چې غر په څه صورتحال کې دی دا خو بالکل دا ستاسو د پاسه دی دا خو انتهایي خطرناک سهیل باچا دا هر شی خو ستاسو د خپل نظر د لاندې دی که نه صحیح شو خو چې زه یم چې یاره دا خطر ده دی نه که نه صحیح شوه تاسو یې نه منئ نو هر سړی داسې تپوس ته وکړي خیر دی بېګا داسې دنیا کسان مخلوق راغلی موجوده څومره نقصان شوی کم از کم خو ډېر کمې که نه نو تقریبا 17-18 لک روپو نقصان شوی دی په دې کې مننه چاودو نه بعد چې دی د څومره نقصان شوی دی دلته کې چې دی یو لوی مارکیټ چې دی هم د دې سره متاثره شوی دغه مارکیټ کې بیګا پخلی کېدو نن چې د هغه تقریب واده دی د هغې پروګرام چې کم مالکان دی را سره موجود دي دا راته ووایه چې نن خو تاسو دنیا میلمانه خبر کړي وو د حادثه راله د دې لپاره یو پوري بیا څه انتظام وکړو د هغوی د غلې د هغوی د روټیو څه انتظام نو باچا لکه زما خو 400 بعد شول نو زه ما خو 1800 کسان کم از کم میلمانه مې پراچکوي ممبر سره د مختار دی زموږ ورور زموږ جدا یو خو د هغه دپاره د ټول ورونو د امداد منډه ترله نو په هغې کې چې دا هر څه زما یو زوی په ما پسې راغی چې طوطي په یاد وایي چې دغه شانتې داره که ما تاسو ته وځئ سامان نه پرېږدئ ځان ذمهداري لکه چې جان بړ شي نور به خدای پاک د خیر وکړي نو په هغې کې الحمدلله بیا سهار وختي زه چربانګ پاڅېدلی یم چرګانو او صحیح بستر لکه اوس هغه ښه پروګرام به مې نه وي کمزوری پاتې شو نقصان تقریبا د ممبر صاحب غریب جو تقریبا 2.5-3 لک روپۍ د هغې نه د دې نه شپږ ټیمه غوړي او د سخي غوښه ثابته او داسې نور چرګان ډېر او یو دیګ ثابت الوا او داسې لکه پوره سامان جو خو ما دوی ته یې لا پرېږدئ تاسو کومه غله تیاره کړه هغه د دې د لاندې شوه د دې سلاید تا خو بېګا ما ته وایي چې یاره زه دا سامان سایډ ته کوم تاسو دلته موجود وئ دا د دې نه څونه بعد دا حادثه راغله دا د دې نه تقریبا لکه 10 منټه به نه وه چې بیا زه باشم زما 2 سامان ولاړل ریلونه ما یې خانه تاسو لرې شئ مګر سامانونه دا به کېږي سبا به زه واده غم کومه خو چې اوس تاسو پیاز ته مې ووایي او حضرت شاه ته مې ووایي چې خان د دې شي نه وځئ هغو زړورتیا مه کوئ ما د خدای تعالی د قهر پته نه لګي خو چې 2 سکنډه 3 سکنډه به جدو ته ووتل او یو ګړس شو هر څه تاسو دا کومه غله تیار کړې وه څومره سامان تاسو راوړل دا څونه نقصان ستاسو یاره 2.5-3 لک کې رالو او هغه میلمنو له اوس متبادل دوباره مې وکړه هلته په شادیات هلته مې دوباره هغه کم زما چې هغه توقع خپله زموږ ممبر صاحب له ما کم په شوق لګیا ما لږ کمزوری راځي اوس څنګه پروګرام ډېر پخپله ما کوو نو هغه لږ کمزوری به شي زموږ متاثره شو بالکل چې په دې باندې د نورو ملګرو د دې حادثې فوراً بعد چې دی یو ډېر لوی کمر چې دا تاسو ته موږ په سکرین باندې وښو د غر نیمه حصه چې کله ځمکې له راله نو ځمکه مکمل چې دی وایبریشن شوه لوی لوی کریکس چې دي په مختلف مارکیټونو کې خواوشا چې دلته کم کور دی په هغې کې د روډ سره چې منسلک کمه ځمکه ده هغې کې کریکس چې دي جوړ شول دا راته ووایه چې دا کله راله دا حادثه تاسو کور په هغې نه مخکې کومه چې وړه حادثه وه د هغې نه مخکې خالي کړه او د هغې نه موږ مخکې ووتو بیا یې پاترې د غر کول نو دوباره بس بیا دا نور رالو
دا راته ووایه چې دا دومره لوی د غرې سره راله نو ځمکه څومره رقېدلې وه تاسو ته څه پته ولګېده؟ یاره خپوره دا ټول د سیستم دا لینټر یو دار سره خپوره لقیدل او دا غر چې دی د دې نه مخکې هم په دې کې سلایډینګ شوی دی د دې نه به کمران راتلل که نه دا لاولنی نه ځل دا لاولنی ځل مخکې د دې داسې دغه نه دی راغلی بالکل جی دا حادثه چې کله راله نو لاولنی چې د دې نه کم سلایډینګ وشو نو واړه کمران چې وو هغه روډ ته رالل د هغې د وجې نه روډ ټرافیک هم متاثره شو د هغې پورې بعد چې دی بیا د دې نه په وخت په باندې ډېر لوی چې دی کمران چې دی هغه راغورځېدل بیا چې کله د دې غر دا حصه چې دا تاسو ګورئ دا پاس چې دی د هغه ځای نه راجدا شوی دی او نیم غر چې دی دا ځمکې له کله رالو نو ځمکه چې دی هغه وایبریشن یې وکړو او ډېر لوی چې دی دلته کې یو مارکیټ و هغه ورسره هم متاثره شو د خلکو نقصانونه هم وشو خو په دې کې جاني نقصان شکر الحمدلله نه دی شوی خلک چې دی په وخت باندې د دې نه سیټ شو د دې غر چې دی اوس هم په دې کې کریکس دي او د دې چې دی مزید چې دی دا د خطرې باعث جوړېدی شي انتظامیې له پکار ده چې په دې باندې پوري اقدامات وکړي او دلته کې چې کم د غر نور راورسته شوي حصه ده په هغې باندې پوري کار وکړي او دلته کې چونکې جي ټي روډ دی دلته منسلک د دې سره مارکیټونه دي او په دې باندې مومنټ کېږي دلته ډېر زیات لوی رشي شنګردار چینوګانو دا مارکیټ چې دی کې هر ټایم چې دی دلته مصرخانې دي دلته کې چې دی برګر شاپس دي دلته کې چې دی نور لوی لوی مارکیټونه دلته پارکینګ دی نو د نورې حادثې بچ کېدو نه انتظامیې له فوري چې دی ایکشن سیستم پکار دي حادثه چې کله راله نو تاسو چا خبر کړئ څنګه رالی سامانونه یې خپل څنګه سیټ کړئ بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ډېره مننه چې تاسو رالی زموږ لپاره موږ دلته موجود وو په هغې ټایم تقریبا 9 بجې وې د دې نه سلایډینګ وشو روډ طرف ته ګټې مټې رالې روډ بند شو بیا موږ ناسو تقریبا د 10 پورې ناسو 10:30 پورې ناسو چې 10:30 باندې کور ته لاړو تقریبا 11 بجې شوې 11:30 موږ ته رینګ وشو چې غر راغورځېدلی دی یوه دوړه د پته نه لګي چې مارکیټ یې دغ کړی دی خراب کړی دی که څه مسله د ملګرو رینګ وکړو موږ چې رالو بس دا صورتیال ولکم چې مالک چې دی مارکیټ تماشې لاغلی مارکیټ خو د صمد خان نه لیدی او نقصان خو دا شوی چې مارکیټ مکمل ختم دی په هر چې کوم پیلر دی که لاندې ټول چاونه دي تاسو د دوکان ته دننه هم وزټ وکړئ تاسو وینئ ټول هر شی ختم دی بالکل جی انتهایی نقصان شوی دی د دې سلایډینګ چې کم بیګا وشو یو دم چې دی لوی لوی کمران چې دی هغه روډ ته رالل ټرافیک متاثره شو د دې نه بعد بیا څه شیبه بعد چې دی 1122 انتظامیه هم دې ته راله دا وختي د دې غر صورتحال چې دی دا مزید هم خطرناک دی ډېر په لویه پیمانه چې دی غر راغلی دی او دې پوره مارکیټ چې دی هغه چې یوه حصه چې کله روډ ته راله نو د دې نه روډ چې دی هغه هم متاثره شو او دا ټریفیک کې هم خلل رالو بیا چې دی سر ټریفیک چې دی په بایپاس طرف ته چې دی منتقل شو او سا د دې یو سر ټریفیک چې دی په دې روډ باندې منتقل شو بیا د دې نه بعد چې کوم د هغې نه یوه ګنټه بعد د دې غر یوه پوره حصه چې کله راله نو د هغې نه یو مارکیټ ورسره دلته یو رهایشي کور چې دی هم متاثره شو اوس هم چې دی د دې غر نه په وقفه باندې ډېر لوی لوی کمران چې دی هغه راځي دا جي ټي روډ دی دلته کې چې دی د عام ولس چې دی هم مومنټ کېږي ورسره د ټرافیک هم چې دی روا دوا دی دا وختي خو د نورې حادثې بچ کېدو نه انتظامیې له پکار دی چې په دې پوري اقدامات وکړي او د غر کمه ورسته شوې حصه چې دی په هغې باندې په هنګامي بنیادونو کار وکړي د کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا بریکوټ